سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته ګډ مارنینګ سهارم په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه تاسو ټیپ ټاپ مزي کې نن بیا یو ډیر انټرېسټینګ زبردست او انفارمیټیو او هیلدي اپیسوډ ته په خیر پښتونخوا موږ تاسو لپاره راوړی دی او دا وخت تاسو موږ ګورئ په هم پښتو ون باندې لیدونکو نن به ډېر زبردست ټاپکس باندې خبرې کوو. ګوره مور پلار رول ډېر زیات دغه کردار ډېر ضروري د ماشوم دپاره خو سایکولوجیکلی چې د کومې مسلو سره ماشومان مخ کېږي نو آیا پیرنټس تاسې څه وکړي په هغې باندې به موږ ډاکټر صاحب سره چې کوم ماهر نفسیات دی هغې سره خبرې کوو او د هغې نه علاوه ډاکټر شهناز نواز چې کومه ده ګایناکالوجسټ هغه نن ما سره پروګرام کې میلمانه ده او د موږ د خویندو د صحت سره ریلیټډ نن ډېر امپورټنټ موضوع د هغې سره چې دی نو شریکوو به او حسن ډاکټر صاحب حسن امین صاحب چې کوم دی هغه به نن ما سره پروګرام کې چې وي میلمه وي هغې سره به د هغې پروفایل انټرویو لږ خو چونکې د هغې ایکسپرټیز چې په کوم شعبه کې دي یا په کوم فیلډ کې دي په هغې باندې به خبرې کوو ځکه چې نن سبا چې کوم سچویشن دی یا موږ دا ووایو چې موږ مسلم کنټریز چې د ډېره ټایم نه کوم څیزونه فیس کوو لګیا یو او اوس هم کوو دا نه چې د هغه حل دي په هغې باندې به هغې سره خبرې کوو. خو دا وخت غواړم چې تاسو ورکوټي شانتي بریک والی بریک نه وروسته راشئ نو کله چې تاسو بریک نه وروسته راشئ نو ما سره به دې میلمنو کې یو نه یو کس ناست وي خو پلیز پروګرام سره اوسیږئ د هیلث سره داسې انفارمیشن به موږ تاسو سره شیر کوو چې هغه ستاسو راتلونکي فیوچر دپاره او ستاسو د لایف دپاره به ډېر زیات ښه وي. دمه ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره ماهر نفسیات ډاکټر صاحب فضل واحد ناست دی. جی ستړي مشئ رواني جی څنګه ډاکټر صاحب تاسو ښه صحت ښه دی؟ موږ یو خبره همیشه ډېره زیاته ورو که نه وایي ستا د مور پلار ستا څنګه تربیت کړی دی یا ستا د مور پلار ستا ډېر ښه تربیت کړی یا فلاني ماشوم تربیت دا یعنې کوم پازیټیو څه ښه پکې وګورو نو موږ زر مور پلار چې دی اپریشیټ کوو چې د پرورش یا د تربیت ښه شوی دی یا که موږ کوم ماشوم کې یا په کوم انسان کې څه داسې غلط هم ګورو نو موږ زر وایو چېرې دا مور پلار د تربیت صحیح نه دی کړی یا پرورش صحیح نه دی کړی نو چونکې تاسو دلته یې او نن زه غواړم چې تاسو سره په دې موضوع باندې خبرې وکړم چې د مور پلار چې کوم دی که نه د هغې د ماشومانو په تربیت کې څومره لاس دی ذهني طور باندې زه دا خبره کوم که نه لکه مینټلي ځکه چې یو ماشوم چې وي نو هغه داسې لکه سپین کاغذ صحیح ده نو هغه باندې چې تاسو ولیکل هغه بس بیا ټول عمر دپاره لیکلي دي که نه نو موږ خو اکثر دا وایو چې نه استاد صحیح ده بیا وایي سوسایټي بیا دا خو اول څه چې دي ریسپانسبیلیټي هغه د مور پلار راځي د مور پلار څومره او کوم حده پورې په دې کې لاس دی تربیت کې یو خو زه یو خبر وکړم چې موږ په ډېر ټاپکس باندې ډېر پروګرامز وکړو او خو دا چې کوم ټاپک دی دا د ټولو نه زیات اهم ټاپک دی او په دې به یو څو پروګرامز کېږي یو پروګرام کې دا کور کولم ګرانه ده د دنیا د ټول نه اهم ټاپک دا دی موږ سره که د اډکشن پیشنټس راځي سایکاټریک ډسارډرز والا راځي انزایټي والا راځي ډپریشن والا سوسایډل بایپولر د ټولو چې کله موږ ډایګنوسټیک وکړو هیسټري د هغې روټس چې کوم دي هغه ماشوموالي ته دا فرسټ 1000 ډیز چې کوم دي لومبۍ 1000 ورځې د انسان په زندګۍ کې تقریبا 3 کاله 3.5 کاله جوړیږي دې کې د دې ایموشنل پروګرامینګ کېږي مخکې فیوچر کې به د دې عادتونه سي د دې شخصیت به سي د دې کوالټیز به سي د دې غلط عادتونه به سي دا ټول فیصله په فرسټ 1000 ډیز کې وشي او وروسته بیا ډېر لږ موږ سره گنجایش موجود دي چې د هغې انډو کو یا هغې کې څه تبدیلي راوړي نو یو خو دا ډېر زیات اهم ټاپک دی د هرې مسلې چې کوم موږ په اډلټهوډ کې کوم موږ غټېدو نه بعد فیس کوو د هغې روټس ماشوموالي کې دویم نو اهمیت یې خو ډېر زیات دی دویم دا کار د زده کړې کار مونږ ګڼو نه لکه پیرنټینګ اوس فرض که څوک ډرایوینګ کوي نو هغې دپاره پراپر سکول ته لاړ شي ډرایوینګ یې زده کړي فلاینګ کوي د هغې دپاره پراپر سکول ته راشي ډاکټر جوړېدل غواړي پراپر سکول ته لاړ شي پیرنټینګ یو داسې ټاپک دی چې دا مونږ د زده کړې کار ګڼو نه مونږ وایو دې کې د زده کړې څه خبره ده زما مور پلار کومه زده کړه کړې وه چې زه یې راغټ کړم نو زه ورته یم ځکه خو حادثه ده که نه اوس حادثه ولې ریپیټ کړې نو تا په دنیا بوج شوې نو یو بل بوج ولې راولې
نو یو خو مونږ دا زده کړې کار نه ګڼو، مونږ وایو چې نه دا بس یو داسې کار دی چې دا نیچرلی چې ته تعلق د ماشوم درکو نو بس تار درځي دا مونږ نه دا هیر شي چې ماشوم اول راځي او د پلار ټایټل وروسته راځي. د ماشوم پیدایش نه مخکې خو ته پلار نه وې، نو پلار کله شوې د ماشوم د پیدایش نه بعد، نو هغه د پلار په رول کې تم هغومره نیو یې څومره چې ماشوم د ماشوم په رول. دا یو ریفلیکټډ رول دی، دا مونږ ته ماشوم راکوي. یو څو غلط فهمې دي، اول پاغې باندې خبره کوو چې اول پاغې خبره کوو چې کم کارونه پرېښودل پکار دي او نه دي کول پکار، بیا به پرې راشو چې وټ ټو ډو. یو زمونږه په خلکو کې دا یو لویه غلط فهمي ده چې زه عقل کل یم. ټیک شوه، د دنیا هر یو نالج چې کوم دی هغه ماته میلو دی او زه اوس دا ټول خپل نالج او خپلې خبرې دا به زه ټرانسفر کوم خپل ماشوم ته. اوکې، نو یو خو د دې غلط فهمۍ نه راوتل پکار دی چې زموږ نالج پرفیکټ نه دی. مونږه څه ګڼو دا ضروري نه ده چې مکمل ټکي او دا ماشوم ته مونږ ټرانسفر کوو. دویمه خبره دا ده چې مونږ له خدای پاک غوږونه راکړي دي او سترګې راکړي دي، دا دواړه د زده کړې میډیم دی. اورو زده کوو او ګورو او زده کوو، خو د کتو چې کومه زده کړه ده هغه د اورېدو د زده کړې نه 1000 ګنا زیاده ده. منم بالکل. مونږه چې څه ګورو دې ته مونږ وایو په سایکالوجي کې ماډلینګ، چې مور پلار دا اهم نه ده چې مونږ بچو ته وایو څه، دا مهمه ده چې مونږ کوو د هغې مخې ته اکشن زمونږ سره. ایگزیکټلی، ویری ګډ. ګوره زه فرض کړه د چا په لاس کې سګریټ وي، پلار خپله سموکینګ کوي او بچو ته وایي د بچې د نشې نه به ځان لرې ساتی، نو هغه ستا الفاظ نور یا ستا لاس کې سګریټ ګوري چې دا اهم کار نه وي او دا ښه کار نه وي، نو ولې به زما پلار کول؟ دے آر لرننګ اټ. هغې ګوري چې زما پلار زما مور سره څنګه رویه ساتي، زما پلار ترجیحات څه دي، هغه کله کرایسیز هغه څنګه فیس کوي، غصه کې څه کوي، څنګه طریقې سره خلکو سره پیش راځي، صحت له توجه، خوراک، دا ټول هغه ابزرو کوي. د سترګو استعمال د غوږونو د استعمال نه ډیر زیات دی. د ماشومانو د تربیت دپاره اول ضروري ده چې مونږ خپل تربیت وکړو، مونږ خپل لایف سټایل باندې، خپل عادتونو باندې، خپل هیبټس باندې کار وکړو اول، ځکه ماشومان د سپونج غونته کی دا راکاږي هر څه دا ابزرو کوي او ابزورب کوي. they will repeat بلا ریسرچز دی پی یو سایکولوژیسټ هغه یو ځای ته ریسرچ لا ماشومان د پلی ګروپ ماشومان یو ځای کړو د چا چې عمرونه 4 کاله او هغې یو کمرې کې بند کړل او هغې کې ډېر زیات ټویز وو، نو هغه ماشومانو ټویز سره لوبې شروع کړې. سایکولوژیسټ دننه لاړو، یو سټکې راواغېشتو او یو ټوی باندې وهل شروع کړو، په هغه سټکې هغه ټوی وهل شروع کړو د ماشوم په مخ کې. بیا بهر وته شیشو نه ابزرو کول، نو ماشوم هم لاړه هغه سټکې همغه رنګ راواغېشته and he starts beating it، هغه وال شروع کړ. نو ماډلینګ دا فورن ماشومان چې کوم دي مونږ کاپي کوي، مونږ ته ګوري چې مونږ څه کوو دی هغه زده کوي، ځکه هغې خپل سینسز دی دنیا ته نه راوړی، د هغې خپل ججمنټ نه وي، هغې مونږ ته ګوري. اوس څومره اهمیت لري دا خبره چې مور پلار پوره ورځ د هغې عادتونه څه دي، چې هغې کله کنفلیکټس نو یو بل سره خبره څنګه کوي، هغې سټرس څنګه هینډل کوي، هغې ایکسرسایز ته څومره اهمیت ورکوي، هغې خبرو اترو کې تمیز څومره دی، لحاظ څومره دی، هغې ټایمنګ څه دی، روټینې څنګه دی، موبایل استعمال، د خوبونو عادتونه. نو ماډلینګ د ټولو نه اول دا خبره ضروري ده چې ماشومان مونږ ته ګوري او مونږ زده کوي، نو د هغې په موجودګۍ کې چې مونږ ډېر احتیاط سره خپلو رویو اظهار کوو، د هغې په موجودګۍ کې مونږ داسې الفاظ نه استعمالو کوم چې مونږ نه غواړو چې د هغې د ویکیبلري حصه جوړه شي، د هغې په مخ کې مونږ هغه کارونه نه کوو کوم چې مونږ نه غواړو چې هغې یې ریپیټ کړي په فیوچر، د هغې مخ کې مونږ عزت سره، احترام سره یو بل سره پیش کیږو. نو یو خو دا ډیره زیاته ضروری خبره ده او په دې ځان پوهول پکار دي. دویمه ډیر امپورټنټ خبره دا ده چې کله ماشومان واړي موږ سیریس نه اخلو. مثلا د 3 کالو ماشوم دی او مو تاسو خبرې کوو، نو زموږ ذهن کې دا نه چې دا خبرې دی اوري یا دی مونږ ګوري، مونږ یو دا خو ماشوم دی په سم نه پوهېږي. نو دا ډیره غلطه خبره ده، دا زموږ خیال دی، هغې مونږ نوٹ کوي. کیدای شي زموږ د ورډ په مطلب پوه نه شي، زموږ باډي لینګویج ورته ښکاري، زموږ سمایل دی که غصه ده، په دې ځای کې ملکیري دي که خاندو، څنګه ناست یو، دا ټول هر څه هغې ابزرو کوي او ابزورب کوي.
نو مونږ د ماشومان چې سیریس ناخلو اب لګي مونږ سره به خبرې کوي او مو تاسو به خبرو کې لګیاو اغي په خبرو باندې مونږه جواب نه ورکو چې کله مونږ ماشوم ته د امپورټنس نه ورکو داغه سیلف اسټیم په دې ډیمیج کیږي داغه د خپل چې کومه خود اعتمادي دا هغه ډیمیج کیږي هغه وي دا کس امپورټنت دی د ته ریسپانس ورکوي زه امپورټنت نیم ما ته ریسپانس نه ملاویږي دا زمونږ غلط فهمي دا چې ماشوم ته پته نه لګي یا هغه اوس فلحال وړو کې دی نو که زه دا خبره وام نرم نو خیر دریم مونږ ماشومانو ته په مینا کې او ډیر بد رد ویو تورا بدرنګه نالایکا ته خو په سکیم نه دا خو ډیر بدتمیزه دی دا خو داسې دی د ځان باره کې ماشوم ته خو په ماشوموالي دام نه پتا چې زه لکم که زه جینایم اخو مونږ نه اوري کنه چې زه لکم که زه جینایم زه خیم که زه خراب یم زه انټیلیجنت یم که زه انټیلیجنت نه یم نو د ځان باره کې چې مونږ څه اورو اومغه بیا مونږ ځان ګڼو صحیح ده نو ماشومانو سره مونږ دا خبرې چې کوم دی احتیاط نه کوو په خبرو اترو کې څنګه چې مونږ غټو سره احتیاط کوو دغه رنګ مونږ ماشومانو سره احتیاط نه کوو داغي خبرې به اګنور کوو داغي خبرې به نورو که مونږ سره نو هغې به مونږ سره خبرې کوي مونږ به خپل کار کې لګیا یو کانټیکټ او کنیکشن کې فرق دی کانټیکټ کې او په کنیکشن کې فرق دی ماشوم ما سره موجود دی او زه خپلو کارونو کې لګیم نو دا کنیکشن نه دی تر څو چې هغه ته ما توجه نی ورکړی هغه سره زه خبرې نه کوم نو بېشک ټایم ولا کم ورکې خو کوالټي ټایم کنیکشن ټایم دا هغه وور دی ماشومانو سره مونږ خبرې اترې نه کوو د هغې خبرې مونږ نه اورو د هغې خبرې مونږ سیریس نه اخلو د هغې کوېسچنز چې کومي د هغې چې کوم سوالونه هغه مونږه ډسکریج کوو دا څنګه تپوس دی او دا تپوس مانه مه کوه یا مونږ ته به چپ شه ته ډېر تپوسونه کې تپوسونه د لرننګ یو بنیادي او یو قدرتي طریقه ده کوېسچنز مونږ نه انکریج کوو کوېسچنز مونږ ډسکریج کوو هماغه ماشوم بیا په چې کله غټ شي په کلاس کې ناستي کوېسچن نه کوي په یونیورسټۍ کې کوېسچن نه کوي بیا مونږ وایو د مارکس ولې نه راځي بیا مونږ وایو د کې کانفیډنس ولې نشته بیا مونږ وایو د ته جاب ولې نه ملاویږي بیا مونږ وایو د کې دا مسلې دي دا مسلې دي په کم ټایم کې چې هغه کې هغه سکلز اچولو ضرورتي په هغه ټایم خو مونږ هغه سیریس نه اخلو ایگزیکټلی نو یو ډومبه خبره چې مونږ خپل عادتونه خپل روټین او خپل رویې د ماشومانو په موجودګۍ کې ډېر احتیاط سره وچلیږو دویم د ماشومانو کوېسچنز او د ماشومانو مونږ سیریس واخلو د غټو اډلټس پرنګې کنسیډر کړو چې دا مکمل هیومن بینګز دي خو سایز کې واړه دي مونږ هغې مکمل هیومن بینګ ګڼو نه صحیح خبره نو دویم چې مونږ ماشومان سیریس واخلو د هغې کوېسچنز انکریج کې او چې د کوم کوېسچنز مونږ ته نی پتا نو چې هغه ورته مونږه غلط جواب ورنکو یا مونږ ته د هغې د سوال جواب نی پته نو مونږ شټ اپ کال ورکو بس چپ شه یو خو تار وخته پوسونه کې هغې ته مونږ دا نشو ویلی چې ما ته نشته پته دا زمونږه احساس کمترۍ یو وجه ده چې مونږه زه تاسو ته یو مزیداره خبره کوم زه F9 ته لاړم واک لا دا ډېره انټرسټنګ خبره ده یو چپسو والا ولاړو چپس یې پخول نو زه ورغلم ایز ان ایکسپریمنٹ ما ته یې تپوس کوم یار حکومت باره کې ستا څه خیال دی نو پورا پولیټیکل ډاینسټیز او پولیټیکل ډیبیټس او هغه ما ته د تجزیه کارو پرنګ تجزیه راکړه لږ ساعت پس مې تپوس کوم یار زما د غاښ کې ډېر زیات درد دي د دې لپاره څه وکړم میډیسن یې راته وویل نو اول هغه پولیټیکل انالیسټ و بیا ډاکټر هم شو بیا مې تپوس وکړ یار د ماشومان نن سبا ډېر وران شوي دي چې د دې بند د تربیت څه طریقه ده مخکې سره هغه سایکولوجسټ روپ ادار کو ماته ټپس راکړه چې ماشوم به څنګه ډیل کې د واده متعلق مې ته کوېسچن وکړه بیا مې د پاکستان د مسایلو باره کې تپوس کو هغه اکانومسټ هم راوت د دنیا هر کار هغه له ورتلو صرف چپس پخول نه ورتلل چې کوم د هغه کار نو مونږ خلکو کې دا مسله ده چې خپل فیلډ او خپل کار نه علاوه د دنیا د هر کار مونږ ماهران یو مونږ چاته دا نشو ویلی چې ماته نشته پته ولې احساس کمتري نو دغه کار مونږ بیا ماشومانو سره هم کوو که ماشومان یو داسې کوېسچن وکړي یو داسې تپوس وکړي زموږ خو د پښتنو په سایډ کې ایون ناٹ پښتانه اردو سپیکر زم دوی موږ ماشوم چې اول څنګه خبرې شروع کړي که نه نو موږ اول چې هغه ته ښیو کنزل ورته ښیو نوټ کړی دي د ته دا ووایه
د تداسي وای نه بیا چې هغه وي بیا موږ خاندو ها 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 کنه او بیا هغه ته دا وای لکه څنګه چې بیډ نیمز دی یا داسي نو هغه اول شي خو زمونږ په سایډي کې دا چې موږ هغه انکریج کوو دی سیزونو ته چې دا ډیر خصیز دی د انکریج کوي په دې خبرو باندې بیا موږ دا وی چې دا ماشوم داسي ولی کوي یا تاسو کتلی نور ملمانه راي مخکې سوی وای دا چرته نزدک دا وته چاوي داسي ولی وې کنه and especially بیا چې هغه سکول ګوینګ شنه بیا وځي خو سکول کې زده کړی دي نو دا چې کله هغه غریب کال دوه کالو کې چې هغه کله خبرې نوې شروع کړي وي نو تاسو ته دا خو دا او تاسو دې خبرې ډیر خوند درکو بالکل ټوایز غنو ایکسپریمنټس پکاو مونږ یو د دې ټایم چې کومه دا خبرې ترې دي یا د دې ټایم دا کومه رویې دي دا اهم نه دي او دا ټول زیات دعوت ارشوي صحیح او ډاکټر صاحب تاسو خبرې دا وایي چې لګا دا ټول نه زیات امپورټنت د ټول نه زیات اهم دا دی ځکه چې دا بیسیک زمونږ چې کوم ایموشنل پروګرامینګ څنګه چې تاسو وی چې سپین کاغذي نو دا بنیادی طور باندې پاغه کاغذ باندې هغه بنیادی لیکل وشي او وروسته بیا هغه کې تبدیلی راوستل او چینجز راوستل دا بیا ډېره ګرانه تقریبا ناممکن شي بیا دغه پرسنالټي یو څه جوړ شي نو دا هغه ټایم وی چې هغه د دنیا باره کې ګوره ماشوم ته هیڅ نه پتا هغه هر څه زمونږ نه د زده کولو کوشش کوي هغه کوېسچنز کوي تپوسونه کوي نو یا یو خو مونږ انکمپلیټ ماشومانو سره دروغ نه دی ویل پکار هغه ته پورا جواب ورکول پکاري ځکه چې مونږ هغه ته هر څه جواب ورکو پاغه ټایم خو هغه یقینو کی خو چې کله رستو هغه ته پته ولګي چې دا خبره ټیک نه و زما د مور پلار نو زمونږ کریډیبিলিټي متاثر شي دا غي په نظر کې او بیا زمونږ ټیک خبره هغه اهمیت نه ور کوي هغه وي دا خو دی خود ځانه مونږ ته خبره کوي نو کمپلیټ انفارمیشن مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم ماشوم ته کم فرض کوم د سیګریټو باره کې یا د نشې باره کې خبره کوو نو مونږ له دا نه دی پکار چې او سیګریټ دا او نشه دا کمپلیټ پکچر ورکې چې او فائدې هم شته خو نقصانات د فائدو نه 1000 ګنا زیات دي او څوک هم چې کوي انیشلی به دا فائدې خو بیا وروسته ډېر زیات نقصانات دي نو کمپلیټ پکچر ورته ورکې پورا نالج ورته ورکې and let them decide دویمه خبره ګوره ماشوموالي نه مونږ د هغې فیصلې ټولې په خپله کوو هغې مونږ فیصلې ته نه پرېږدو مثلا ماشوم هم چېرته دکان ته بوتلو نو زمونږ د مرزې کپړې واخلي زمونږ د مرزې خوراک واخلي زمونږ د مرزې شیزونه واخلي هغې مونږه د ډیسیژنز د فیصلو اغشتو پریکټس په نه کوو ډیسیژن میکینګ هغه پاور هغې سره پاور هغې کې رانشي ځکه د ماشوموالي نه هره فیصله ورته مونږ کوو بوټان به کم اچي کم کلر کپړې به اچي کم څه به خوري څه به نه خوري کم ټوی به اخلي ټوی پورې ورته مونږ سلیکټ ټوی سره مو فرینډز یې مونږ سلیکټ کوو د سره به لوبې کې د سره به لوبې نه کې نو د ماشوموالي نه چې کومې فیصلې د فیصله سازي هغه قوت ته هغه کې د سره ډیولپ نشي او چې غټ شي نو بیا مونږ یو دا وګوره دا څنګه فیصله وکړه دنه خو فیصله نه کیږي دا خو کنفیوزي د کې خو اعتماد نشته خود اعتمادي ماشوموالي نه اوس طریقه صدا زدام نه ويم چې هر فیصله دی غيو کی فرض کا یو شاپ ته لاړې او ماشوم وی چې مال دا شی زواخلا نو ته کمپیریزن وای چې بچي د دې دا فائدہ د دې نه نقصان دی یو دم رټایما نالج وته ورکا دن لیټ هیم ډیساید داغه فائدہ صدا کله چې هغه دا فیصله وکي او داغه فیصلې نتایج مخې ته راشي نو هغه ته برایات شي چې دی ماته دا مشوره راکړې وه او د دې مشوره ټیک ثابت شوه نو نیکسټ ټایم به هغه ستاسو مشورې ته اهمیت ورکړي صحیح لیټ دیم لرن چې هغې زده کړه وکړي د خپلو فیصلو نتایج چې کله هغې مخ وکړي نو هغې به ذمهواري اخیستل شروع کړي چې یو فیصله وله تاسو کړې ده نو د هغې نتایج ذمهواري به څنګه علي خو وایي دا تاسو راله اخیستې وې دا خبره خو تاسو داسې کړې وه صحیح ډاکټر تاسو خبره صحیح وه چې دا دونه غټ ټاپک دی لکه ما تاسو نه یو کوېسچن وکړو زموږ ټول سیګمنټ هغې کې لاړو په دې به ډېر پروګرامز کېږي نه پکار ده ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلي تھینک یو سو مچ لیدونکو د یو صحتمند او د روغې سوسایټي یا د ټولنې لپاره د روغو انسانانو ذهني تور روغ انسانانو ډېر زیات ضرورت دی او دا شروع کیږي د ماشوم نه کله چې ماشوم د دنیا ته راشي نو د مور پلار دا ذمہواري دی چې هغې څومره روغ د هغې تربیت کې ذهني طور باندې په دې موضوع باندې به نورې خبرې هم کوو خو دا یو د مالم د مینې وروسته به راځو د بل میلمه سره د بل سیګمنټ سره په خیر پښتونخوا سره اوسئ
لیدونکو یو ځل بیا ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو نن ما سره یو مېلمه ناست چې د هغې سره به ډېرې د زړه خبرې کېږي او د نن د وخت چې کوم ضرورت دی په هغې باندې به موږ خبرې کوو ځکه چې امن پیس سوله دا موږ ټول غواړو او هغه که په دنیا په نړۍ کې هر څوک دي اول د هغې غوښتنه دغه ځکه چې سوله امني نو تعلیمي صحتي اکنامیکلی خلک وطن او سوسایټي چې کومه ده هغه ترقي کوي اول څیز د هغې شرط چې کوم دی هغه امن او سوله ده ما سره اسوسییټ پروفیسر ایگزیکټیو ډایرکټر IRD ډاکټر حسن الامین ما سره ناست دي ستړي مشئ ثانک یو مهرباني ډیره مننه ډاکټر صاحب اول خو زه غواړم چې لیدونکو ته خو اول موږ د IRD موږ ته لږ ایکسپلین کړي او موږ ته وایي چې دې کې څه ریسرچز کېږي څه بیا خپل خبرې مخکې ته یوسو IRD stands for اقبال انټرنیشنل انسټیټیوټ فار ریسرچ اینڈ ډایلاګ دا د هغې یو مخفف دی صحیح ده او د کې ریسرچ اینڈ ډایلاګز دواړه ریسرچ او ډایلاګ دواړه کېږي او څونه ټایم اکټیو دي دا تقریبا 2006 کې دا اسټابلیش شو ایز انډیپندنٹ تھنک ټینک لاهور کې او بیا زمونږ یونیورسيټي چې د بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي اسلام آباد دا د هغې یو اټانومس یونټ چې دی جوړ شو صحیح ده ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغلی اول خو دا راته وایئ چې تاسو خپل تعلق د کومې سیمې سره دی زه بنیادي طور د مردان سره زما تعلق دی او دا اوس مشه د کاټلنګ سره تعلق کاټلنګ دی او ساولډیر بیا زمونږ کلی دی ګورې څنګه پوه شو وایي د ځینې خلکو د ملګرو نه به اندازه لګي تاسو چې مردان نه ماته پته ولګېده چې اوکې تاسو د صافي صاحب بالکل زمونږ یو علاقه ده او مونږ کالج کې ملګري وو هغه ټایم کې نو زمونږ کلی چې دی ساولډیر دی ساولډیر یو غټ کلی دی په کاټلنګ سیمه کې کاټلنګ زمونږ تحصیل دی ښه جی او جی نو ستاسو سکولینګ نه پس کالج ته راتګ او مخکې سبق کې رهنمایي درته چا وکړه ځکه چې ما صافي صاحب ته پوښتنه تاسو صحافت ته څنګه راغلی ځکه چې هغه خو جماعت اسلامي سره ما خیال هغې تر وړاندې بیا هغې راغه صحافت دور ته فیلډ ته تاسو څنګه راغلی تاسو خپله جرني لږ موږ سره یو انسان چې دی نو هغه هم لکه د هغه سفر چې دا واحد د هغه سفر نه صرف که نه په دې کې د هغه مور پلار د هغه دوستان د هغه ملګري استادان نو زما هم دغسې چې څنګه څه داسې ایکسپشنل دغه نه دی هم چې څنګه عمومي طور زموږ په شخصیت په جوړولو کې یو خاص لاره اغستو کې ډېر شي خلک خپل رول ادا کوي نو هغسې زما هم دی زموږ په دغه کې ژوند کې زما ډېر شي استادان دي په د کلي په سکول کې د هغې رول دی بیا ډاکټر فاروق خان صاحب چې الله دې وبخي د هغې یو ډېر غټ رول دی زه وایم لکي لیګه نه تاسو ماشاءالله تاسو له دې الله ژوند درکړي او صافي صاحب یقینا چې زموږ ویاړ دي څومره ښایسته ستاسو ګروپ دی که نه لکه تاسو هم یې اور صافي صاحب دی اینډ الله دې وبخي فاروق صاحب او ستاسو د درې نور ملګري هم دي دا ګروپ چې ملګري انکلوډینګ صافي صاحب زموږ نور ملګري دي ډاکټر عامر عبدالله دی جی بالکل دې ملګرو ټولو زموږ په شخصیت جوړولو کې زموږ د لار ښودنه کې زه خدای ډېر ممنون او ډېر دغه یم سر تاسو د ریسرچ او د ډایلاګ خبرو کوو نو دا راته وایي چې کم اړخونو باندې ریسرچز کېږي ستاسو انسټیټیوټ کې هغه راته لږ وایي زموږ انسټیټیوټ بنیادي چې کوم مینډیټ دی هغه خو پیس او ډایلاګ دی ٹھیک شو که نه ځکه چې بنیادي مسله دا چې خلک خبرې په خبرو نه کوي حل کوي مسلې په خبرو نه حل کوي شخړې په دغه نه حل کوي هغې دپاره یې ټوپک او زور او زیاتې او دا کوي که نه نو بنیادي طور د دې ادارې دغه دا دی چې په کومو طریقو باندې په دې پیسفولي خپل سیمې ته شخړې مسلې چې دي دا حل کړو امن راوستي شو دا شخړې مسلې چې دا په دې سره سره موږ نور موضوعاتو باندې لکه د جمهوریت ارتقا او د هغې ترقي په دې ملک کې څنګه کیدی شي یا په دې خطه کې یا په مسلمان دنیا کې دا څنګه دغه کیدی شي ځکه چې یو غټه مسله دا هم ده دغسې د ښځو حقوق دي د ماینورټیز د اقلیتو حقوق دي د هغې حوالې سره ماحولیات شو که نه اربنایزیشن یو غټه مسله ده یوت یو مسله ده نو دې ټولو مسلو باندې مونږ هغه تحقیقات چې کوم محققینو کړي نو هغه مونږ فیسیلیټیټ کوو چې هغه مونږ ایډیټ کوو او بیا چاپ کوو نو په دې دغه باندې تقریبا مونږ 100 کتابونه اوسه پورې چاپ کړي دي واو او نور هم ډېر شي لکه روان دي ډېر زبردست تاسو د پیس د امن د سولې خبرو کوو زموږ سیمه د ټول نه زیاته ځپلې شوې ده او موږ اوس هم له د هغې اور کې سوځو یا د هغې سره هغه هیټ نه موږ لګیا اوس هم تېرېږو نو تاسو څه وایئ چې
ډایلاګز چې کله کېږي په هغې کې د یوت کنټریبیوشن یا د هغې موجودګي هغې کې څومره زیاته ضروري ده چې وي ځکه چې اکثره دا ویل کېږي چې نه مشران د دوی دا ایکسپیرینس دی د هغې دونه کال ایکسپیرینس دی د فلاني سیاست یې وکتو د فلاني دور نه تېر شوي نو د دې خبره زیاته امپورټنټ دا د نوي دوره لکان یا جنکۍ یا یوت دوی ته دونه پته نشته یا دوی نه پوهېږي ګوره یوت خو ډېر زیات امپورټنټ دی که نه د هغې یو ریزن دا دی چې بشمول پاکستان افغانستان ټول مسلمان نړۍ چې ده په دې کې د یوت تعداد ډېر زیات دی تاسو وګورئ په اکثر کې د 80% والا تر 80% پورې چې دی نو دا ځوانان دي صحیح ده ښځې سړي دا د آبادۍ حصه ده که نه او په دې کې ماشومان هم شامل دي نو ظاهره ده که دونه غټ د آبادۍ حصه ته د ډایلاګ او د پیس پروسس نه لر کې یا بیل کې نو هغه پیس پروسس او هغه ډایلاګ خو چلیدي نشي دا یې خو بیا د کامیابۍ هیڅ امکانات نشته نو موږ به دا ګورو چې د یوت دې کوم ځای کې دا په تعلیمي ادارو کې دی دا په پوهنتون کې دی په جامعاتو کې دی دا په مدارسو کې دی دا چې دی نو په مختلف ځایونو کې لکه لکه فرست وی هاف ټو ټارګټ کنه چې دا کم ځایونو کې دی کنه ځکه چې هغه یوت په زیات دغه چې کم خبرې کولی شي مختلف موضوعاتو باندې کم لیکل کولی شي نو هغه چې دی نو یوت لیډرز هغه جوړې دي شي یوت چیمپینز هغه جوړې دي شي هغه د پیس هم او د ډایلاګ هم کنه ناول موږ ته دا ټارګټ کول غواړي چې کم ځایونو کې موږ ته یوت چې دی نو زیات دی او کم چې دی نو زیات مؤثر په دې ډایلاګ او خبرو اترو کې هغه حصه اخیستی شي او دا لیډ کولی شي دویمه خبره تاسو ډېر امپورټنټ خبرې ته هغه اشاره وکړه هغه دا ده چې ګوره پخوانی اپروچ دا و چې یوت چې دی نو دی خو بس یو پیسیو څیز دی او ته به ورته یو ایجنډا ورکړې او دی به یې چلوي که او مشران چې دی نو په خپل تجربه باندې په خپل علم باندې پوهه باندې هغې به د لار خامخا ښیي لارښودنه به یې کوي خو اوس چې دی نو دا ده چې نه یوت چې دی نو دی دماغ لري د یو اپروچ دی د پوهې لري د خپل ژوند چې دی نو فیصلې چې دی نو دا په خپل دغه کې هم کولی شي ظاهره د مشرانو نه بس زده کړه هم کوي د هغې نه به لارښودنې باره کې تپوس مشوره هم کوي خو پکار ده چې موږ په دې یوت باندې اعتماد هم وکړو او د په انډرسټینډینګ باندې د په پوهه باندې د په اعتماد باندې دغه هم وکړو چې د مخکې شي او د لیډ واخلي په دې کار کې صحیح ده د امن او د پیس خبرې روانې دي ان اف کورس د افغانستان حالات ډایرک اثر غورځوي په پاکستان باندې او کاغل ته حالات خي خو دلته هم ښه ده او که نه نو دا موږ ته په ماضي کې 40-50 کال نه دا ډېره زیاته روښانه شوې ده کال ته حالات ښه نه نو که نن نه سبا دغه اور به دې ځای پورې هم رارسېږي نو ځکه د هغه سیمې امن چې کوم دی هغه د پاکستان دپاره سره ایران او تاجکستان د ټول دپاره خو پاکستان دې دپاره ځکه چې پوله سو دغه دی کلچر دی خلک د 40 کال نه دی خواته وخت نو هغه یو بل سره داسې کنیکټډ دي چې هغه یو په ډنګ نه بیلیږي ولا زمونږ حالت بالکل کلچر یو دی دلته ودونو شو دلته لوي شو الته لاړ کنه نو هغه ایون کته د جلال آباد خار والو ګونو ته بلکې د پیښور ښکاری کو کندارو ګونو ته د بلوچستان د کوټي غوند ښکاری کنه نو دومره نګدیوالي لري کنه نو ځکه یو بل باندې اثر هم ډیر زیات لري ډایرک سر تاسو د اسلامي کنټریز او د دې د هغه کو د هغې ما سره زاد تاسو یو کتاب هم دلته کې چې د پروت لیدونکي ګوري دا پوسټ اسلامیزم هغه دا سوري اسلامیزم دی یس نو دا زه غواړم چې راتوي دی بوک کې څه دي او دا زه ذکر ریلیټ کوم ځکه چې موجوده کوم حالات دي کنه نو هغه د اسلام په نوم باندې راغلي د په افغانستان کې ډېر نو د دې بوک باره کې راته او دا څه دي بوک باره کې چې هغه موږ ریلیټ کولی شو د افغانستان موجوده وخت سره ګوره بنیادي طور د انقلاب ایران نه پس او بیا د هغې نه پس یو ډېر مسلسل په دې مسلمان دنیا کې په مختلف ملکونو کې دا تجربې وشو چې اسلام او ریاست اسلام او سوسایټي چې ده نو دا به ته څنګه بدلی د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې که نه په دې کې مختلف تجربې لکه یو په سعودي کې روانه وه یو په سودان کې وشوه یو په افغانستان کې وشوه یو پاکستان کې وشوه ضیاء الحق په وخت کې دا ټولې تجربې چې نو دا ناکامۍ سره هم مخامخ شوې او په دې 90s کې بیا دا چې کوم مسلم سکالرز دي نو د دې باندې یو تنقیدي جایزه ده واغسته او تنقیدي جایزه دا چې مسله څه ده مسله چې د څه پرابلم دی آیا زموږ په انډرسټینډینګ کې څه مسله ده چې د هغې د وجې نه ریاست چې دی نو هغه چې کوم آیډیل اسلامک سټیټ موږ جوړول غواړو هغه د طالبانو په شکل کې یا د ایران په شکل کې یا د سعودي په شکل کې یا د ضیاء الحق د اسلامایزیشن په شکل کې یا د سودان هغه جوړیږي نه کنه یا د سودان په صورت کې نو هغې باندې بیا یو ډېر لوی کریټیکل پروسس د تھینکینګ او دغه تیر شو او انالیسز وشو نو ما دا کوشش کړې چې زه هغه
thought process چې کوم دا وی چې یو اسلامي ریاست په ځای باندې د یو سوسایټي تعمیر چې دی هغه د ایجوکیشن په ذریعہ باندې په پیس باندې د حقوقو په ډسکشن باندې هغه جوړول غواړي نو دا هغه ډسکشن دی کتاب کې ما رايوځای کړی دی او دا د 3rd ایډیشن دی 3rd ایډیشن د سو ایډیشنز دي دا 3rd دی نو سلورم روان دی اوس دی ها صحیح دا والیوم نه دی لکه ایډیشن دی دا اول ختم شو بیا چاپ شو کنه دا ریپرنٹ دی بیسیکلی ها صحیح دا او دا 4th را روان دی نو مطلب دا چې خلک دی کې ذات انټرست دا خلک ګوري دا کتاب مشهور دی ورشه درته دا موږ غواړو دا موږ کم زینه تر لاس کولې شو دا خو سعید بوکس کې اویلیبل دی مستر بوکس کې دی او زموږ نه هم آی آر ډي اسلامیک یونیورسيټي نه هم دا اویلیبل دا خلک غوښتي چې دا ډیر زیات ضروری دی کنه ځکه چې زموږ نیو جنریشن د پاره چې لکه هغه پوي چې اوکې موږ نه مخ کې څه شوي دی او دا کومه مسله ده چې دا دومره کلونه روانه و هغه حل کیږي او د کې ډېر ښه ډیبیټس دي کنه او هغه ډیبیټس ما کوشش کړی چې غزل را ادا کړم چې ځکه چې د سکالرز چې نو په دې باندې ډېر لوی یو تھینکینګ عمل نه تیر شوی دی چې دا کم وایلنس او د جهاد په نوم باندې کم تباہی او خودکش حمله او دا نور دا یو بزنس جوړ شو سیډلی کنه دا یو اکانومي ده کنه یو پولیټیکل اکانومي وایلنس دا هغه چې دی نو دا د اسلام په نوم باندې ظاهر ده یو غلط سیز دی یو غلط انټرپریټیشن دی تعبیر دی چې کوم پیش کیږي او په دې کې خلکو خپل سرونه ورک په دې نوې انټرپریټیشن کې ودغه کې نو ما کوشش کړی چې دغه راجم کوم او یو ځای کې دا کوم زبردست ډیره زیاته منل لیدونکو دا بوک چې څنګه ډاکټر صاحب ویل لیکلي نو زمونږ د دور او زمونږ هغه ټول خلک سره زما چې هغه غواړي چې ځان پوي کی او پوه انسان چې نو هغه به ډیبیټ مو کی هغه به دفاع مو کی هغه به خو چې پوي وي چې پوي نه وسی کنه نو هغه بیا آی باین شای وي نو دا بوک تاسو السید بوک ناو مستر سید بوکس او مستر بوکس او آی آر ډي نه هم اویلیبل او هغه نه تاسو کوم نه تاسو اغسل شي ریډ کې چې پوي شي او دا خو ورکوډ شانتي دمه والے د مینورو سره راځو بیا ډاکټر صاحب سره خپل خبر لو زغ خپل پښتون ل بیا دوام ورکوم دمه ستړي مشه یو ځلی بیا په خیر علي په خیر پښتون خواته دا یو بل کتاب ما سره دلته موجود دی کله چې ما د ټایټل وکړو او د نړۍ او شاوخوا چې کله د پاکستان او د ټیرریزم او د خبر راځي نو خلک رنګارنګ خبرې کوي داسې ده کنه پاکستان کاونټرینګ ټیرریزم چیلنجز اینڈ پرسپیکټس صحیح ده نو دا کتاب کې کتا سمون ته وایي چې سری پدې کې کدا مونږ ولولو کنه جی دا د کتاب کې بعضی مضامین مونږ راجمع کړی دي او هغه چې د نو د ټیرریزم د کاونټر کېدو د ختمېدو چې کوم بعضی ایفورټس شوي دي کنه وایي کې خاص کر د سټیټ د طرف نه دا خبره ډیره ته امپورټنت ده ما وی کنه دی وایي چې لګ ډیر خلک دا وایي چې نه د سن دي کړي پدې کې چې دا ټیرریزم کاونټر کې نو دی باره کې ظاهر ده چې ملټری اپریشنز هم شوي دي او پدې کې ډېر شي فوجیان چې دي هم شهیدان شوي دي پولیس ولهم شهیدان شوي دي استادان هم شهیدان شوي دي داسې نه ده چې یو ریاستي ایفورټ چې دی نو نه دی شوی نن که سواد چې دی نو پیسفل دی نو ظاهره د هغې شاته هم یو ایفورټ موجود دی ظاهره دی کې مسلې او مسایل هم شته او پای باندې بعضې ډېر کوېسچن مارکس هم دي خو د سټیټ یو ایفورټ دی پای کې ډېر ځوانان ډېر سپایان فوجیان دا چې دی نو شهیدان شوي دي نو دی بوک کې هغې باره دا ډسکشن دی کې دی صحیح او دا بوک هم مونږ ترلاسه کولی شو دا هم تاسو ترلاسه کولی شئ دا په دې درې واړو ځایونو کې سعید بوکس کې مستر بوکس کې او زموږ آی آر ډي نه هم دا اویلیبل صحیح ده دلته ما سره کتاب دی مذہب سیاست ریاست اور سماج کے باہمی تعلقات کا متبادل بیانیہ بس دا خو ستاسو فیورټ ډاکټر فاروق خان صاحب الله دې خاور سره وبخي دا د هغې بعضې مضامین دي چې کوم ما رایوځای کړي دي او چونکې هغه یو لایو هسټورین هم و که نه لکه د هغه مخې ته چې د اسلام کم تعبیرات تشریحات کېده نو په هغې باندې به هغه تنقیدي جایزه هم اخېسته په هغې به یې لیکل هم کول هم په دغه پروسس کې د هغې ژوند هم لاړو مای ګاډ زه ستاسو خبر وکړم لایک هغه یو داسې شخصیت چې لکه اوس سوچ وکړئ که نه الله دې هغې وبخي د هغې د شهید کېدو نه وروسته موږ داسې بله پرسنالټي پیدا نه کړه بالکل
هغه جنریشن ګیپ یا هغه ګیپ چې کوم د یو ځوان یا د اوس د سوسایټي په ځوان کې او پخواني یا د مولا او یا د یو عام مسلمان په منځ کې و هغه ګیپ ډاکټر صاحب ختم کړو. بالکل د هغې نه مخکې هم داسې ما سکونل ده چې ما له خوند راکړي چې د هغه خبرې واورم. بالکل صحیح ده. او نه د هغه دونه د شهادت نه دونه وخت پس هم داسې څوک مونږ ولیده چې هغه کینی لکه زه دا یم چې لکه زمونږ په کور کې لکه زما مور زما والد صاحب زه په خپله د ډاکټر صاحب ډېر غټ فین زمین لکه هغه به زه دا یم چې یو واحد داسې زمونږ د پښتو اولي سره یم انټرنیشنل خو زمونږ د دلته کې چې هغه به زه اورېدل غواړم زه به د هغه خبره اورم. سر زمونږ زیاتره خلک مونږ یاروي کنه او دغه خبرې به دومره اسانې وي دومره به کلیر وي چې مونږ ته به ځان کنیکټ کول هغې سره ډېر زیات اسان و. دغه ډاکټر صاحب کمال وکړه او دې بوکس کې او دې کې دغه سيزونه هم دي. ډاکټر صاحب عام انسان چې دی کنه څنګه چې تاسو ویل کوم موږ دغه لحاظ سره عام انسانان یو کنه علما خو نه یو کنه موږ عام مسلمانان یو ناغه په دې پوره پروسس کې عام انسانان شریکول عام خزي شریک کول کنه په دې مختلف ټي وي چینلو باندې مو مغي پروګرام کولو. بالکل نو دا یو لحاظ سره هغه د مذهب هغه مشکل ډسکشن چې وو هغه ډېر په اسانه ژبه کې پبلک ډیسکورس تا غوړو. امي لکه موږ ته به داسې نه لګېده چې موږ بل څوک یو یا موږ ډېر بد خلک یو یا موږ ډېر بد هغه ده نه هغه به موږ دومره ښه کنیکټ کو د اسلام سره او هغه سره دې ته یو بخښنه غواړم خو تاسو مې کټ کې هغه وی هغه به دې ته وی دا یو انسان دوست مذهب دی کنه انسان دوست هغه به چې دا بیسیکلی انسانانو نه نفرت او داغه سر داغه خبرې او داغه پرسنالټي دومره مزیدار و چې موږ ته بدانو چې دا یو پردې کس نن سبا خو هولې ډېرې عجیبه دي کنه نو زه خو به تاسو سره اول کینم چې زه ستا پریزنس وګورم چې آیا زما لپاره اکسپټیبل دی ایزي دی ما لپاره هغه څه نو چې زه هغه وګورم ما ته لګي ته زمانه بدلې ستا هغه دې کې دغه مسله ده کنه دا چونکې مذهبي تعلیم او زموږ چې کوم نارمل چې کوم متجدد تعلیم متوجه کنه دا موږ د تعلیم په ذریعہ جزیرې جوړې کړې دي کنه په تعلیم کې طبقاتي تقسیم او مذهبي او غیر مذهبي دا غي تقسیم د وجنه چې کله بیا موږ یو بل سره ملاوي غو موږ یو بل نه پیژنو موږ یو بل یریږو هم کنه ځکه چې زموږ براټ اپ تربیت او پالنه چې دا په داسې جزیرو کې شوی چې موږ تل یو بل سره انټریکشن نه کړی په دې وجه دا لکه د کتاب کې تاسو وینئ د بل کې مشته دا سکالرز دا تجاویز هم ورکوي چې را تر 12مه پورې تعلیم چې دی دا بیل نه دی پکار دا براډ بیسډ پکار دی دا د مدارس تعلیم بیل او دغه بیل 12مه پورې تاسو براډ بیسډ ایجوکیشن وکې یعنی د 12 کال عمر پورې او د هغې نه پس چې دی نو بیا به یو د 13 کال عمر پورې او بیا به د ماشوم چې دی نو به دا فیصله کوي چې هغه مذهبي عالم جوړېده غواړي نو پکار دی چې هغه ته د انجینیرینګ یونیورسيټي په شان او دا انټرنیشنل اسلامي سکالرز دا خبره کوي جی دا خبره کوي کنه هغه دا وی چې په دنیا کې دا یو عجیب ماډل تاسو جوړ کړی چې تاسو ماشوم سپیشلایزیشن ته لګي لکه مذهبي تعلیم یو سپیشلایزیشن دی کنه او د شپږو د اتو کالو په عمر کې مو ماشوم چې دی نو هغه سپیشلایزیشن یا تخصص ته لګو حالانکه پکار دادا چې څنګه د 12 نه پس موږ انجینیرینګ ته ځو میډیسن ته ځو چې کوم فیلډ ځان په جرنالیزم ته ځو چې دغه څه پکار چې موږ د مذهب تعلیم او ادارې کولو کو هغه ته ماشومان چې دی ولګول تا ډېر ښه ډېر زبردست یو دا ښه ډسکشن دی په دې کې او جی په دې کې ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب او دا هم دی کنه جی مغرب سے مکالمہ باہم افہام و تفہیم کی ضرورت اور تقاضے چونکه زموږ د ژوند یو اړخ چې دی کنه هغه د مغربي دنیا سره هم دغه دی بالکل هم داسې ده دلته موږ د مغرب سره موږ یو ډېر عجیب دغه کیو دلته موږ یو عجیب پرسپشن دی باره کې جوړ کړی دی او زموږ باره کې هم جوړ کړی دی کوم ته چې اورینټالیزم یا استشراق وایي کنه صحیح ده او دلته موږ چې دی نو خلک یرو او موږ د مکالمې نه د گفتگو نه دینه تختو کنه نو دې کې بعضې دا د کړي چې لکه دا داسې نه ده دا خو انسانان دي دا د خدای مخلوق دی دا چې دی نو یو وحدت آدم هم دی یو وحدت الہ هم دی کنه ټول خدای پیدا کړی دی ټول د یو آدم او د حوا اولاد دی نو داسې نشي کېدی چې زموږ په منځ کې کامنالیټیز ني نو دې کې د کامنالیټیز او هغه مشترکه قدرونو خبره ده چې کوم باندې موږ یو بل سره ډیبیټ او ډایلاګ کولی شو دا پښتون اکثریت میں سکھ اقلیت جی جی کنه دا ډاکټر الطاف قادر صاحب جی جی دغه دا په سواد کې کار کړی دی باندې سواد کې تقریبا هغه ټایم کې اوس خو به ورچ سونه ځکه چې ډېر غریبانو تختې یو ځای بل ځای د وایلنس ته وجه نه هغه تقریبا 2000 افراد نفر چې دلته موجود کنه موجود نو هغه کې دومره انټرېسټینګ خبرې دي مثلا ګوره چونکه مذهب خدای سړي خپل دی خدا د صدون یو ځای اوسي
یا نو په دې کې مثلا الطاف قادر صاحب چې لاړو نو هلته یو سیک کور ته لاړو سوات کې نو هلته هغه وایي چې زمونځ ته ځما نو هغه ورته وایي چې بهی دلته وکړه مونځ هغه سره جانماز هم پروت و د هغه سیک په کور کې دا خبره هغه ورته جانماز وغوړلو د مونځ وکړو بیا هغه وایي چې څنګه زموږ په محله کې جومات جوړېږي که نه او بیا څنګه زموږ په کلو کې او د خلکو نمبر یې لګي که نه نن به ته روټۍ روړې یا به ته کار کوې که نه نو چې دغه محله کې به جومات جوړېدو نو د سیکانو به هم نمبر یې وپایږي ای به هم راتله ای به پکې خپل کار کولو که نه نو ګوره دا د پښتنو سماج د افغان سماج چې دی په دې کې تاریخي طور دا مختلف مذهبي اقلیتونه او یهود هم موجود په دغه کې په افغانستان کې سیکان هندوان کنه اوس یو اخیری یو کس پاتې دی غالبا هلته ما تاسو دغه خبره کوله د ګردواري خبره مې کوله نو موږ ګردواره کې پروګرام کو کابل کې نو اول خو زما لپاره دا دغه لکه چې ما یو سیک ولیدو چې پښتو کې خبره کوي زمانه ښه پښتو وایي او جی بالکل ها او بیا هغې نه پس همداسې چې هغې تاسو خپل درمسال کې علامه ده نو پرابلم تاسو مونځ کوئ والي دا جاینماز مونځ کې لکه هغې ته پرابلم نه ده بالکل سیکان ډېر ښه خلک دي ما ډېر نږدې نه کتلي ډېر امن دوست خلک دي او ډېر خواږه خلک دي بالکل ډېر بس افسوس نو دا په یو سماج کې چې خلک اوسي نو بیا هغې د یو ځای اوسېدو یو طریقه هم دریافت کی که نه ښه نو دا بک موږ ریډ کو جی نو په کومو څیزونو پوینټس باندې به پوه شو لکه دې کې خو بنیادی خبره د مغرب او د اقلیاتو سره ستا لکه د نان مسلم سره ستا د تعلقاتو دغه وسیع که نه صحیح ده ګوره مونږ دا وایو که نه چې په سیرت کې مونږ ګورو په مکه کې مسلمانان په ماینورټیز کې وو که نه او په مدینه کې بیا په میجورټي کې وو نو ګوره تاسو سره دوه ماډل هم دي که نه مونږ زیاتتر دغه چې دی دا په ریاست مدینه باندې دی او په مکه کې چې کله پیغمبر علیه السلام اوسېدو دوی په خپله په ماینورټیز کې وو نو دوی څنګه اوسېده او په میجورټي کې چې دی نو مشرکین مکه وو او نان مسلمز وو که نه نو د دې نه موږ ته ډېره رڼا ملاویږي چې کله ته په خپله په ماینورټي کې په اقلیاتو کې نو څنګه به اوسې سر تاسو د ریاست مدینه خبرو که لږ به موجوده حالاتو باندې هم راشو واقعا چې خلک د ډېرو څیزونو سره مخ دي کاغه ګراني ده کاغه پالیټکس باندې خلک نه پوهېږي د هغې وجه داره چې هغه دی وایي هر کمرې ته چې تکیا شو لکه شګه رانړېږي که نه نو موږ چې هر کمر ته لږ ډډه ولګو چې لکه دا به هغه هم رانه لکه د شګو دوړېږي دې باره کې زه ستاسو پوینټ آف ویو غواړم نو ګوره جمهوریت چې کوم باره کې ما سر کې خبره وکړه که نه د دې ټولو مسلو دا نه ده چې جمهوریت څه ډېر مکمل او د غلطو ناخامونو پاک سیسټم دی که نه خو د دې ټولو مسلو حل چې دی نو هغه جمهوریت دی که هغه افغانستان دی او که دلته دی او بیا چې دی نو هغه دا چې ووټونه دي د ووټونو د الیکشن سیسټم دی که نه نو خلک دی کې دا خبره کوي دا یو غلط فهمي ده خلک وایي چې لیډران چې دي نو دا دغه دي یا خلک الیټریټ دي یا تعلیم شره کمه ده ګوره د تعلیم دوه قسمونه دي یو خو فارمل ایجوکیشن دی رسمي د هغې دپاره ته ځي یونیورسټۍ ته سکول ته ډګري اخلي یو هغه تعلیم دی چې کوم د خلکو په ګلی کې په محله کې په کلي کې په پړوس کې پای کې کیږي هغه تعلیم چې دی نو په سیاست کې هغه د الیکشن په ذریعه باندې کیږي او کله چې کینډیډیټس راځي خپل منشور پیش کوي شعور چې موږ ورته شعور نو سیاسي شعور چې دی دا زیاتره په دغه باندې راځي په انفارمل او غیر رسمي طریقو باندې راځي نو ځکه دا ډیبیټ بالکل غلط سوال نو شتيږي چې ټول خلک به تعلیم یافته شي نو ډېر ښه جمهوریت پر راشي په دنیا کې داسې مثالونه شته چې خلک ټول تعلیم یافته دي امریکا سره سر امریکا دغه د ټرمپ راته ګور ټرمپ کاکا او مای ګاډ یس نو د دې لپاره ضروری ده چې خلک د خلکو سیاسي شعور چې دی هغه اوچت شي خو سیاسي شعور کې بیا صرف دغه نه دی بلکې پولیټیکل پارټو ته هم پکار دي ریاستي ادارو ته هم پکار دي تعلیمي ادارو ته سیویل سوسایټي ته او مذهبي مدارس او جماعتونو ته هم چې هغې د خلکو د سیاسي شعور اوچتولو کې هغې چې د خپل رول پلی سر تاسو انسټیټیوټ په دې باندې بیلیف ساتي چې ډایلاګز او دا ډایلاګز ولې فیل شو د 2.5 کال نه چې کله افغانستان په قطر کې روانو د امریکې په منځ کې امین لږ دومره ډایلاګز نه پس هم یو ډېر ښه ریزلټ رانغو کم چې ایکسپیکټډ و اټلیسټ داسې خو نه بله خبره دا ده چې اوس دوی راغلي مو دلته 2 ورځې چې کوم دی کانفرنس وشو د اسلامي کنټریز په اسلام آباد کې آیا د طالبانو نه څوک ستاسو انسټیټیوټ ته راغی یا تاسو کوشش وکړئ چې هغې راشي دا خبرې چې موږ او تاسو کوو دا په دې بکس کې دي آی ویش چې دا د هغې پورې هم ورسیږي صحیح ده نو طالبانو راغلي وو زمونږ د هغې چې کوم وزیر تعلیم دی حقاني صاحب که نه عبدالباقي حقاني صاحب او هغه سره بیا چې کوم د لوړ تعلیم نور محکمې نور دغه دي ډیپټي او د کابل یونیورسټۍ ریکټر چې دی مشر
چانسلر هغه هم راغلی و کنه نو یې سره زمونږ خبرې اترې مو شوې ګوره خبرو اترو کې هم ډېرې مسلې حل کیږي کنه بالکل جی نو ایون زه دا یم چې مونږ یو څو غنټې کم دای سره خبرې اترې وشو په هغه کې هم هغه سيزونه باندې پوښو ها ډېر سيزونه باندې پوښو مثلا پای کې دا چیرې دا غالبا چې باقی صاحب دا ویلیو کنه چیرې دا پی ایچ ډی او دا دغه چې دنه دا خو د څه ضرورت ته او دغه دی کنه ارڅ خو په دغه کې شته دینی تعلیم کې نو د خبرې نه غلکشن پشا شو د خبرې نه کنه کله تاسو ډسکشن وشو او چې ډسکشن وشو دغه کنه دا خبره ده چې خبرې اترې کیږي او مسلسل کیږي او بغیر څه د رکاوټ نه او بغیر څه دغه نه کیږي نو بالکل څه خبرې به موږ د کوو څه باغیز د کوي بالکل هم داسې ده بس صرف زدا خبره کوم چې هغه د خزو وجود هغه سي نه اکسپټ کوي امي لیک مخکې راځي کې ما غوښتل چې دغه سره خبرې وکم نو دا غي د پردا اکسپټیبل نه راځي هغه ما ته مخامخ کینی جی د یو خاص وجه ده کنه خاص وجه دا چې کوم مذهبي روایتي فکر دی کنه پای کې د خزو باره کې او د ماینورټیز باره کې یو خاص قسم تصور دی کنه نو ایتم په دې کې دا ګناه نشته ځکه چې د ټول اغل وی شوی دی په دې تعلیم کې براټ په دې کې شوی دی کنه نو زما خیال چې کله دا انټریکشن شروع شي کنه که تاسو دا طالبان او زاړه طالبان کمپیر کې سلک ډیر فرق اف کورس راغله سر اف کورس راغله بالکل راغله دی امین لیک اوس دی په ګیره باندې سن وای تا باندې ست په ګیره ساتي امین لیک وسم کا بلکې خزي چې کم دی هغه خپل هغه چې کم دا غي سکاف ته ټول حجاب ته هغه کی ګرځي لګا هغه چینج وسم لکه وسم فیمیل جرنالست هغه کار کوي بټ زما کنسرن د ایجوکیشن سره اف کورس د خزو د کار سره دی اف کورس نو د خبره باندې سونه زر دی پوښي دا بخی دا سر تاسو د ډایلاګ دا خبره کوي انسټیټیوټ چې هغه راغلیم دي ځنې تاسو فرندز ګروپ او په دې باندې پويګم چې تاسو دوستان دا بټول غواړي د دې سیمې د امن لپاره آی ویش چې د دې خلکو تاسو دا منئ چې څومره سیشنز وشي څومره خبرې وشي دومره بخي آی ویش چې د اغین او د دې چې کم ځوانان دي کم چې ډیر امپورټنت خبره ده د اغین هم چې کم د اغې د سوچ او د منټالټي هغه سوچ والا خلک دی زمونږ د دي سو نزل سیمینارز سي جوړ شي او مونږ کینو یو بل سره خبرې کو دا ډیره زیاته فائدہ مند دي بس دا یو لنتي پروسس دی کنه ظاهر دا سيزونه خو په یو ورځ کې نه دي جوړ شوي نه اف کورس ناٹ دا خو سټیریوټایپس دي بیا ډېر غلط فهمې دي بیا د مذهب د تعلیم والے سره خو دا ناست شروع شي دا سیټینګ شروع شي ناست شروع ده کم از کم زه خو دا وینم بعضې و بیا د انټرنیشنل کمپلشنز هم وي دا زموږ مسلمانان چې دي نو دوی زیاتر کنسپچوال په ځای باندې د مارکیټ کمپلشنز دي چې کله به تر روزګار بن کې یا به پیسې بن کې دوی بیا ډېر شي سيزونه ریوایز کوي او دغه کوي کنه زما دا خیال چې د ګلوبل مارکیټ کمپلشنز چې دي هغه به هم چې دی نو په دې باندې رول پلی کوي او په مزه اگر چې حالات ډېر خراب دي بالکل ډېر خراب دي حالات ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب راغی ډېر خسته خبره تاسو ان شاء الله تاسو له روغ صحت او ډېر عمر در کې چې تاسو زمونږ په دې سوسایټي کې د خاور د ټولنه باندې مونږ ټول ته نور هم ډېر ریسرچ سره مخې راولي زمونږ نور هم رهنمایي تاسو وکړي مونږ ټول ته ډېر زیات ضرورت دی د تاسو غوښنه پرسنالټیز چې هغه یو په لري او تاسو د پوهې پرانا کې مونږ خپل راتلونکي وخت څنګه یوسو او زمونږ تیر شوی پاس څنګه باید مونږ نه کمی غلطیاں شي دي هغه مخ کې باید ونه شي دا ټول تاسو غوښنه شخصیت چې کوم دي دا غي دا هڅې چې کوم دي دا زموږ لپاره ډېر زیات اهمیت لري ډېر مننه سر ثانک یو سو مچ لیدونکو دې سری ورکوډ شانتي د مالم واپس راستان کیږو په خیر پختونخوا سره ستړي مشه یو ور بیا په خیر علي په خیر پختونخوا ته لیدونکو صحت ډیر زیات مهم دی زمونږ د خويندو یا د میندو صحت هغه نه زیات مهمه دی ځکه زمونږ هغه خويندې چې هغه کور کې دي هغه باندې د ټول کور ریسپانسیبিলিټي د کور د کار او زمونږ خدا سي بهادری خويندې چې هغه د کور کارم کوي او بهر زی جابز هم کوي او دا غي کارم وي او کله چې بیا پریګننسي راشي نو تاسو پته را چې دا د انسان هورمون سمره امبالانس چې پدې کې او سمره داغي فزیکل او منټلی هغه سمره چینجز راځي داغي انسان په خو عادت او په باډي کې د سره سره کبه داسي او بیماری راشي هغه کې شوګر یا شکر ورته ویل کیږي نو په دې موضوع باندې وزن خبرې کوم ما سره ناسته دا ګاینکالوجست ډاکټر شهناز نواز صاحب جی میډم ستړي مشي مهرباني څنګه تاسو ښه سیاست خدي ډیر زیات مننه چې ټایم مو وستو راغلی او دا یو ډیر زیات امپورټنت موضوع دی د خزو د اولی سره که تاسو لږ موږ دا وایي چې
دوه قسمه دي. یو خو هغه خزر چې هغه ته شوګر دی کنه او یو دا دی چې لیک ځنی خزي موریدلی دي چې د کله پریګننسي وشي ورته نو بیا وته شوګر کیږي کنه یا شکر ورته کیږي. نو د هغه تشخیص څنګه کیږي؟ نو نجيبه دا یو ډیر اهم موضوع دی. زمونږ ایجنز کې مونږ چې پاکستانیان یو ایجنز یو نو مونږ شوګر اسیم ډیر دی. دا یو جینټیک چې موږ ډیر خواږه خلک یو. اوکې د په دې ځان خوشاله کوو چې موږ خوشاله وو. نو خو د حقیقت دا دی چې دا موږ جینټیکلی موږ خبره دی ته هغه چې انګریزي کې وي پریډسپوزیشن نو موږ رجحان د ټایپ شوګر ته او بلډ پریشر ته زیات دی ایجنز ته او دا لکه انګریزانو سپین خلکو نه. نو یو خدا جینټیک دی. نو د دې داسې دی چې چونکه مونږ دا شی زیات دی که مونږ پریګننټ یو پریګننټ یو نو د دې پر پریګننسي کې زموږ ښځو ته د شوګر کېدو چانسز ډیر زیات دي. نو د دې یو وجه دا ده چې دا چې کوم پلیسنټا ای د بچی هغه یو هورمون دغه ملا وای چې هغه چې یو هورمون سیکریټ کوي نو اکثره د انسولین ریزिस्टेंस زیات شي نو شوګر لیول زیات شي خو چې خو هر چا کې نه کیږي. نو د تشخیص څنګه کیږي؟ نو کچا ته داسې علامات چې هغه تشه زر کوي یا وزن کموي یا ستړي کیږي زر نو یا خله اوچیږي نو هغه د پاره بیا مونږ یو ټیسټ لیکي پریګننسي کې چې څنګه پریګننټ راشي نو مونږ چې تا کې دا علامات نو ته خامخا دا ټیسټ وکړه. خو که چا کې نه نو بیا مونږ تقریبا د سلروشت ویکس نه والا د 28 ویکس یعنی 24 to 28 ویکس کې د مینس کې مونږ یو ټیسټ کو اخته مونږ وایو 75 grams oral glucose tolerance test. نو اخر موږ دا خزوله توایو چې په نهاره د شوګر ټیسټ وکړي لیبارټری ته لاړ شي د شوګر ټیسټ وکړي بیا یو خوږ شربت ورکړي 75 grams of glucose. نو چې ګلوکوز او شربت وسکي نو هغه یو غنټه پس ته 2 غنټه پس ته بیا یو ټیسټ وکړي. نو دې ټیسټ ک نارملی نو د مطلب چې هغه ته د پریګننسي ول شوګر نشته د ته موږ جسټیشنل ډایبټیز وایو. نو هغه ته نشته خو که هغه اب نورملی نو دا هغه ډایګنوزس د سره جوړ شي. نو چې دا وشي نو بیا هغه نه پسته بیا هغه مونږ های ریسک لیبل کو یعنی د دې ته اوس خطرات مورتم شته خو بچی ته زیات دي. نو دا خطرات چې دي نو د پاره مونږ هغه بیا مونږ د زر معاینه کو بیا نو خطرات کې دي شي دا ماشوم ته نو د کې ماشوم د پاره خو خطرات دادي چې ابورشن کې دی شي او که کنټرول نه بیا چې کوم خزو شروع نه شوګری یعنی پریګننسي نه مخکې یا هغه ته لګزر د جسټیشنل یا پریګننسي ول ډایبټیز شروع شوی نو هغه د پاره بیا دارس دی چې هغه ته برث ډیفیکټس یعنی چې بچی چې پیدا کیږي ابنورمالټی سره د عام پاپولیشن کې تقریباً 1-2% بچو ته د برث ډیفیکټس کېږي یعنی ابنورمالټیز دا یو د علام طرف نه دی هغه د قانون دی چې دا کېږي. خو چې چاته ډایبټیز شروع کی او انکنټرولډي نو هغه ریسک چې دی نو سلور یا ته ګونه زیات شي یعنی ډبل هم لګيږي سلور زله زیات شي نو هغه ریسک ډیر زیات شي. نو هغه کې زیاتره کامن چې کوم پرابلمز دي نو هغه د برین ابنورمالټیز دي پرابلمز دي او یا د زړه نورم کې دي چې دا کامنست دي. دینه علاوه هغه ته بیبي بیا غټ پیدا شي غټي د ته مایکروسومیا وایي. اوکې او بچي دا او بچي کم کې ماشوم یا بلون کې هغه او ډېر زیات شي او بیا چې کله بیا پیدایش کې مشکلات وي نو هغه ته چې کله هغه پیدا کیږي نو هغه ته موږ وایو چې شولډر ډیسټورسیا یعنی چې هغه سر خو یو سایز یا خو نه غټيږي خو دا جسم غټ دی نو هغه دا شولډرز پکې سټک شي نو دا ډیر خطرناک سچويشن دی د ډیلیوري ټایم کې دا
چې پیدا کېږي سر او بیا نو راخلو کې اډوکی هم ماته دی شي My God. نرو جم ډیمیج هم کې دی شي او بعض دفعه پرمننت هم نو دا یو پرابلمز دي او بیا غو ته بیا رستو بیا نور پرابلمز هم کېږي بیا رستو تاسو ته خیم صحیح ده روسه دا ته وایي چې استاد بیماری د خدای طرف نه لکه ډیر کم کیسز دا وی چې پریګننسي کې خځه ته شوګر وشي او شوګر خو وشو نو د دې لارې سری چې دا مینج چې دا د ماشوم پیدایش هم نارمل شي مورم صحتمندي او ماشوم چې کوم دی هغه هیلدي وي یا ژوندې د هغې برتو شي صحیح نجیبه دا خو تاسو ته اوس مایي چې دا چې څنګه دا ډایګنوسس وشي نو هغه مونږ بیا های ریسک لیبل کو یعنی چې دا چې دی اوس د دې به لږ زیات ویزټس به زیات کیږي نو باندې خو مونږ داسې کوو چې مونږ کوشش کوو چې دارو نه علاوه صرف لایف سټایل لکه خپل خوراک چې څه خوري هغه باندې کنټرول وکړي او ایکسرسایز زیات کړي نو دا شی ممکن نو دې سره کنټرول شي سوري یو بل ته پوزا کوم چې اکثره نه د شوګر بیمار ول خلکو ته د شکر ول خلکو دا ویل چې تاسو واک کوي او چې تاسو دا پته چې اکثره خزي پریګننټ شي نو سړی په سوفا باندې پرتی برداشت کار کیږي کنه زیات فزیکل اکټیویټی نه کوي تاسو دلته د ایکسرسایز خبره کوي تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه آی تھنک دې فورم باندې دا غږ زموږ دا شی زده کي چې پریګننسي چې دا پلیز د ټولو ته دا وایم ټولو خویندو ته او لوڼو ته چې پریګننسي بیماری نه ده دا یو الله طرف نه یو د ښځې جسم جوړ دی د پریګننسي دپاره فزیولوجیکلی انټامیکلی سایکولوجیکلی ایموشنلی هغه جوړه داسې ده نو دا بیماری نه ده نو تاسو هر کار کولی شئ کوم چې تاسو عام ورځو کې کوئ تاسو ته هیڅ دا نه د کټ باندې ملاسته کېدل یا په سوفا باندې دا آرام کول دا اډو دا بالکل غلط کار دی بلکې دې سره نقصانات زیات دي او فایده نشته خاجي نو ایکسرسایز خو مست خو ډایابټکس د پاره چې تاسو شوګر نو هغه د پاره ډیر ضروری دي وړومبه موږ داسې چې کم د شوګر ولا مریضان د پریګننسي کې نو هغه ته موږ وایو چې تاسو د خواږه سيزونه بند کړئ نو دا خواږه کې جوس راځي او فرش فروټس ته خوري خو لکه دا انګورانو کې کې زیات دي کې شوګر زیات دی نو دا مخوره کیلم نیمه خوره ډیره مخوره نور سیب دی نور امرود دی دا خوره نو او نټس خوره سبزی خوره سلادونه خوره لکه ډرای فروټ کنه لکه اوس یخنی نو مونږپلی خوړې شي بادام خوړې شي چرمغز خوړې شي بالکل او دا مختلف دالونه چې دي لکه چولې شوې لوبیا شوه دا خوره نټس خوره دغه وخه خوره هر قسم مه خوره چرګه خوره غټه نری وخه خوره پیس کې اگې خوره خو خواږه به بند کې نو چې کې بچینی نه چې خودی نه علاوه یو بل شی ډیر ضروری دی چې دا خواږه چې دي دا یو خوراک درې خاص غټ قسمونه دي کاربوهایډریټ چې نشاسته ورته وایو بل فیټ دی چې غوړ دي او بل پروټینز دی چې لکه دا غوښه مخې چې نو دا چې خدا خاص اجزا دي د زموږ خوراک نورم دی وایټامینز او سيزونه او منرالز دي نو دې کې چې کم کاربوهایډریټ نشاسته ده دا به بندوي نو خواږه خو آسان دی هر شی خوږ دی هغه نه به لاس ونیسئ هغه به نه خورئ خو ډېر خلکو ته دا معلومات نشته چې دا مونږ کوم روټۍ خورو که نه غنمو جوړ شوی او وریجې دا چې دا مونږ خورو دا وینې کې دا دی نه شوګر جوړېږي نو د غنمو جوړ شوی شی کاخ کې دا زموږ روټۍ راځي نان راځي برېډ بسکټ دغه پاستا پیزا برګر دا سيزونه به تاسو بند کړئ او روجې به بند کې خو یا ډېرې کمه به خورئ او چې کومه اوړه کنه هغه اوړه چې ږدي کنه هغه ډېر پیور فارم کې ما استعمالوي هغه چاڼ سره به استعمالوي چې هغه لکه دا چې په ژرنده باندې چې اوړه شي آب زیات ښي هغه ډېر ریفاینډ به نه نو دې سره دا بلډ شوګر نه هغه زیاتېږي ایکسرسایز چې دی نو هر میل وګوره زموږ 3 غټ میلز دي یو زموږ ناشته کو یو زموږ غرمه روټۍ خورو بل د شپې روټۍ خورو
نو دا درې غټ نو ډایابټکس ته پکار دی چې دا غټ میلز لک د دې کوانټیټي لک کم کی او مینس کې سنیک دی لایټ اخلي لکه نټس دی والی فروټ دی والی لکه داسې نو هغه چې دی نو هغه مینس کې نو 6 میلز دی کی هغه والیوم کم کی او بل دویم دا دی چې هغه خوراک چې کله کوي نو هغه نه پستا سمدستي پستا دا درې میلز چې اخلي نو ایکسرسایز دی کوي نو هغه د پاره ډېر غټ جیم ته تلو ضرورت نشته په یو لس شل منټه تیز واک وکړه لشل مې تیز واک وکړه نو اکثر چې خوراک نه پسته هغه شوګر په زموږ باډي کې سرکولیشن کې زیات شي کنه نو چونکه ته واک کې نو ستا مسل سیلز ته پکار دی چې شوګر پکار دی چې کار ته اثر وکړي انرژي ته پر نو بلډ شوګر کم شي مسل فایبر ته لاړ شي سیل ته لاړ شي نو هغه بلډ کې کم شي نو بیبي ته کم زی نو بیبي ته چې کم زی نو بیبي چې چونکه هغه ته زیات زی بلډ شوګر نو هغه غټیږي او که کم زی نو نه بغټیږي نو بیا بد ټایم کې بچی دی نو بیا پرابلم نه ډیره زیاته مننه دا راته اخره کې چې د داسې میندو چې د هغې شوګر وي ماشومان وشي پیدایش نه وروسته څه اثر لري ډېر اثر لري نو چې کوم بچی چې د شوګر چې مور ته شوګري نو هغه بچو ته چې هغه پیدا یو هغه سیزیرین سیکشن ریټ زیات چې بچی غټي نو نورمال پیدا کیږي نه بیا ماته ستغه شولډر ډیسټروشیا چې شولډرز پکې اون خلی پیلوس کې نو اکثر برث انجریز زیات شي سیزیرین سیکشن زیات شي برث انجریز زیات شي بیا چې پیدا شي نو هغه ته بریدینګ پرابلمز ډایابټک بچو ته لږ زیات کیږي کمپیر ټو هغه چې کوم نورمال میندو نه کیږي او دینه علاوه هغه ته هایپوګلایسیمیا کیږي هایپوګلایسیمیا دی چې هغه بلډ شوګر شته کم شي نو وجه دا دی چې هغه د مور ډیر زیات شوګر ته عادت دی نو هغه پر ریسپانس کې هغه انسولین هم زیات دی اوس چې هغه مور نه ماشوم جدا یو وجود دی نو اوس هغه انسولین خو زیات دی خو اکثر دومره شوګر نشته هغه لیور خو دا دومره نه تکړه چې شوګر پیدا کی نو هغه چې د کم شوګر دی نو هغه انسولین په اثر وکي هغه ډاون شي نو داسي بچو موږ ریګولرلی انسولین دغه شوګر چیک کوو او ارلی فیډینګ کو او زر فیډینګ کو مدرس کا بریسٹ فیډینګ کا بوتلی پریفریبلی بریسٹ سینه په نو هغه موږ ورته وایي چې دا تاسو زر ورکوي چې بچی ته هایپوګلایسیمیک ډیر سیریس کنډیشن دی دینه علاوه دا خو دغه امیډیټ ماته ستو وی کنه خو دینه رستو هم د ته بچو ته مسلې کې دی شي دا بچی چې بیا لوی شي نو د کې اوبیسټی یعنی غټواله راتلی شي د بچو ته شوګر مرز کې دی شي صحیح یعنی یو مور چې داغه ته شوګر نشته او بلې تشته چې کم ته نشته هغه بچی ته کې دی شي شوګر او بلډ پریشر نه کیږي او چې چاته شوګر مور ته نو هغه ته بچو تم د دې رس زیات شي بٹ ناٹ اونلی دیٹ هغه ایون مور ته ګوره 90% 90% یعنی لسو کې نه خزو ته کې دی شي بیا وروسته هغه شوګر ټیک شي او دا صرف پریګننسي پوری دا صرف پریګننسي پوری او دا سیده خو چې دغه خزه دا څلوېښت عمر ته رسیږي 50 ته نو هغه ته شوګر هم کېږي بلډ پریشر هم کېږي نور مرض هم کېږي نو هغه رسک زیات شي نو دا پکې دا مسایل شته په دې شوګر ډیره زیات مننه ډاکټر شهناز نواز تاسو را لې مینو تاسو ډیر زیات مصروفیت هم لري بډای کې موږ د ټایم باسي ثانک یو سو مچ زمونږ خويندې چې هغه د وخت زمونږ پروګرام سهار سر ګورو تاسو دومره امپورټنت ټاپک باندې دومره ښه طریقې سره هغه پوي کی نو تاسو د ډاکټرانو کار خاصم چې کم دی د ثواب کار دی او دام ډیر غټ ثواب کار دی چې تاسو راځي دلته کې لازم خوشاله ده مننه ډیر مننه میډم ثانک یو سو مچ لیدونکو هم دې سره ورکوټه شانتي د مالو په خیر پښتونخوا کې بیا واپس راستانه کیږو موږ سره اوسه
لیدونکو یو ځل بیا خرالی په خیر علي په خیر پښتونخوا ته دا زموږ نه پروګرام خو دیو کې چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وی لیدونکو دا وخت تاسو ګوري چې ما خسته غونډه شاله چولې یخني اوس ډیره زیاته شوې ده خو جنکه سټایل کول چې کوم دي ناغم نه پریدنو سټاک بای سادیا دا غي دا یو بل ډریس او دا ډیر خسته شال د اغه سره نو تاسو هم ځان د پاره ولې چې وینټرز نو داسې شالز او داسې ډریس چې کوم دی اغه نه اورډر کول شي ایون سادیا چې کوم دا غ شالز هم صرف تاسو کا آفر کې دا داسې کلر د بلیک اند ګولډن چې تاسو اني کلر ډریس اغه سره خپل میچ کولی شي چې کوم تاسو خوښوي ډیر زیات مننه کوم د اغه نه د وارډروب د پاره او اوس لیدونکو زموږ پروګرام چې دی هغه پای ته رسیږي په لوی الله مسپارم الله مو ملشه د الله پامان